بسم الله الرحمن الرحیم. د بابا د جیداد په ریکارډ کې زما د مور اړونوم نشته. پټواري ته د زماره مور یا خوري نه دی پوه کړی او ګوته ته لګولې ده. په شجر نسب کې راغلی نه ده. په بندوبست کې زما مور ښه ژوندی وه او په ریکارډ کې نه ده راغلی. او دغه شانتې نور ډېر شي سوالونه چې هر ټایم ستاسو په ذهن کې راځي، دا به موږ نن زده کوو چې دا یو انتهایی اهم حق چې کوم الله تعالی دې زنانه ته ورکړی دی، چې کوم شریعت دې ته ورکړی دی، چې کوم د پاکستان آیین او قانون دې ته ورکړی دی، دا د هغې نه محرومه ده. کومه قسمه زنانه محرومه ده، کومه قسمه زنانه خپل حق اخیستی شي، څنګه به یې اخلي، د هغې طریقه کار دا به انشاءالله تعالی موږ په دې ویډیو کې زده کوو. کومه زنانه چې د هغې په شجر نسب کې نوم نشته، یعنې د بندوبست په دوران کې کله چې په بندوبست کې شجر نسب جوړېدو، په هغې دوران کې خو د نارینهو نومونه ټول راغلي، خو د زنانهو نوم پکې نشته. نو دې زنانه ته عدالت دا اختیار ورکوي، دا قانون ته اختیار ورکوي، آیین پاکستان ورته اختیار ورکوي چې سپیسیفک ریلیف ایکټ 1877 د هغې سیکشن 42 دې زنانه ته دا اختیار ورکوي چې د دغې په ترو باندې ته عدالت ته راشه او خپل هغه حق چې د هغې نه ته محرومه شوې، اگر چې دا حق تعالی الله تعالی درکړی دی او په قرآن پاک کې چې کوم حقونه بیان شوي د انسانانو، نو په هغې کې د ټولو نه واضح او ایسې مقرر کړی شوي دا د وراثت حق دی چې الله تعالی دا د هغې ځای نه مقرر کړي دي موږ له چې د خور به په جایداد کې څومره برخه وي، د مور به څومره برخه وي، د رور به څومره وي، او هغه بالکل هغه ترتیبوارې موږ له مقرر کړي دي. دا یو انتهایی اهم حق چې دا د سپیسیفک ریلیف ایکټ لاندې ته باقاعده په عدالت ته راتلی شي او دا ته اخیستی شي. دغه شانتې د سیول پروسیجر کوډ د هغې د لاندې ته باقاعده عدالت ته راتلی شي او دا خپل حق ټیک ټاک په اسانه باندې اخیستی شي. او دغه شانتې آیین پاکستان د دې د آرټیکل 23 د لاندې دا خپل حق ته ډېر په اسانه باندې اخیستی شي. او مسلم پرسنل لا هغه دا وایي چې یاره په پاکستان کې د وراثت د حقوقو کیسونه دا به د شریعت مطابق کیږي، نو ډېر په اسانه باندې دا میلاویدی شي. اگر چې د زنانه نه د پټواري ګوتم لګولي، د دې نه د انتقال هم درج کړی، خو دا چې یاره دا زنانه بیا هم عدالت ته راتلی شي او کو په پټواري باندې دا ثابت شوه چې دا د دې زنانه نه په دوکه ګوته لګولې ده، نو 420 او د 468 د لاندې د باقاعده فوجداري مقدمه د دې پټواري خلاف یا که د دوی رور پلار هر چا چې دا دوکه کړې ده نو دام درج کېدی شي. انشاءالله تعالی په آینده ویډیو کې به مونږ دا زده کوو چې کوم غلطۍ د کوم غلطو په وجه باندې د وراثت غوندې اهم مقدمه دا د مدعي په حق کې ونه شي. د آنریبل سپریم کورټ او د های کورټ د وراثت په باره کې څه رایه ده، کوم ججمنټس دي، دا به انشاءالله تعالی مونږ په آینده ویډیو کې ګورو او مونږ به دا ګورو چې یاره د وراثت د کیس ثابتولو دپاره د دغې خور دپاره د دغې مور دپاره څه ریکوایرمنټ دي او څه ضرورت دی. انشاءالله تعالی آینده چې اهم ویډیو به مونږ په دې باره کې ریکارډ کوو. تاسو چې زموږ سره اوسئ نو انشاءالله تعالی نور څه به زده کوئ. یو درخواست په اخره کې زه کوم چې د هرې خبرې جواب په کمنټس کې نه کیږي. بهرحال زما کوشش دی چې یاره زه په کمنټس کې تاسو ته څه نه څه جواب درکړی شم، خو د دې لومبې ګنټې نیمې نه بعد اکثر زه خو هر ټایم فیسبوک نه شم کتی، نو بهرحال تاسو وټساپ نمبر زما په دې پیج باندې شته، تاسو رابطه کولی شئ. انشاءالله تعالی تاسو ته به فری اف کاسټ چې څه لیګل مشوره کیدی شي دا به زه تاسو ته درکوم. او یو ریکویسټ بل دا کوم، دا کوم ویډیوز چې زه تاسو ته ریکارډ کوم، زه نه ټیک ټاکر یم نه یوټیوبر یم نه بل سبب مقصد باندې دا کار کوم، بلکې زه وایم چې تاسو د خپل حق نه خبر شئ او د دغې خپل حق حاصلولو طریقې زده کړئ. په زرو کې به یو کس راویښ شي، په سلو کې به یو کس راویښ شي او په دې ذریعه باندې به مونږ انشاءالله تعالی د خپلو حقونو
د اغستو جوګه ګرځو. د دې وجې نه دا ویډیو تاسو مخې ته شیر کوی مو او ملګرو ته منشن کوی مو. کیدای شي چې ستاسو صرف په دې یو شیرینګ باندې په دې یو منشن باندې هغه خپل حق واخلي. دا به زموږ د ټولو دپاره د آخرت یو ډېر لوی ذریعه. جزاک الله.